وای څه د حالاتو لیونی کړم او څه تا لیونی، څه د حالاتو لیونی کړم او څه تا لیونی، دا ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی، حقیقت کې همدغسې دی. او مسلمانانو په دې مونږ باندې شوي څه شی دی آخر؟ ولې داسې ورځ په ورځ در بدر یو، ولې داسې ورځ په ورځ غرق او پرک یو، بېروزګاري او قسم قسم آفتونه، قسم قسم یو قسم ته حالات دي زمونږ چې د دنیا ته وګورو او خپلو ته وګورو، نو د ځمکې او د اسمان فرق پکې وګورو. آخر ولې داسې څه چل شوی دی په مونږ او تاسو باندې؟ څه شوي دي په مونږ او تاسو باندې؟ آخر د مونږ مسلمانان رهبر ولې نه لرو؟ زمونږ او ستاسو مسلمانانو داسې یو کس ولې نشته چې د ټولو مسلمانانو یو هیله ورته لرو، یو تمه ورته لرو چې مونږ کې هغه کس چې دی، راځئ چې ورشو ټول، راځئ چې ورسره کینو ټول. آیا په مونږ مسلمانانو کې داسې رهبر نشته دی؟ ها آخر ولې نشته دی؟ داسې خو په هرې بیړۍ کې، داسې خو په هرې زمانې کې داسې رهبر و چې مسلمانانو به ورسره باقاعده جرګه کوله. اوس چېرته دي هغه مسلمانان؟ آخر څه شول دا مسلمانان؟ څه شول؟ هر سړی خپل وطن د خپل وطن په غم کې ډوب دی، هر سړی د خپلې کور د خپلې قبیلې په وطن کې ډوب دی. څوک هم د اسلام په باره کې فکر سوچ نه کوي، څوک هم د خپل مذهب په باره کې سوچ نه کوي چې د الله د پاره به هم څه کول دي کنه، د الله د پاره به هم د بل احترام د بل عزت کول دي او کنه، د الله د پاره به هم راجمع کول دي او کنه صرف او صرف د خپل حدود، د خپل انسانیت او د خپل کلتور او د خپل ژبه، صرف د وطن صرف د هغو خطونو پورې ساتي چې هغو خطونو ته سرحدونه او بارډرې وایي. هغې نه بعد مونږ او تاسو هغې نه د بارډرونو او د سرحدونو نه علاوه مونږ او تاسو خپل منځ کې پہچان نه لرو. د یو بل هغه مقام ته مونږ تاسو نه ګورو چې مونږ مسلمانان یو او مونږ ښه خلک یو او مونږ په کار دی چې یو کس په کار دی مونږ کې وي، که دې خوا او که هغې خوا چې څومره خلک یو په کار دی مونږ ټول تابعدار وو. داسې کس شته مونږ او تاسو کې مسلمانانو کې؟ زه خو چې فکر کوم مونږ او تاسو خو د ملا او د مفتي قدر هم نه کوو. خپل ملا خپل مفتي هم راکې خپلو محالو کې هم شرمېدلی، خپلې محالې کې هم ډېر زیات خلک داسې وي چې کور کې ورپسې بد وایي. آخر چا نه تمه ساتو چې داسې دیني انسان پسې مونږ او تاسو خبرې کوو چې هغه دین خوروي، تبلیغ کوي، ښکلې د انسانیت خبرې کوي. نو مونږ او تاسو کې به داسې څوک را پیدا شي؟ دغو سرې خواړو ته او دغو مګرمچانو ته زمونږ او تاسو فکر ده چې د پاکستان حکومت دی او د افغانستان حکومت دی، دا به مونږ او تاسو کې انسانیت مسلماني قایمه کړي؟ دغو ته خو زه سرچپه خلک وایم، دغو ته خو زه ډېر بې عزتو خلکو نه وایم. دا خو هغه خلک دي چې دا خو مګرمچان دي او دغو خلکو سره د مذهب فکر بشي، دغو خلکو سره به د مسلمانۍ فکر بشي، دغو خلکو سره به دغه فکر شي چې چېرته زمونږ په وطن کې په سرحد کې په کوم د وطن حدود چې آخري دی چې په سرحد ورته وایي، هلته چېرته غریبانان دي چې هلته غریبانانو به ډوډۍ خوړلې وي او که نه وي به خوړلې، چېرته به دغو سره دغه فکر وي؟ دغه غم به کله ورسره شي؟ دا خو په خپل وطن کې چې په کوم شهر کې اوسېږي په هغه شهر کې هم دوی خپل ځان نشي ساتلی. دا به دومره لوی وطن غم څنګه وکړي؟ دا به دومره لوی وطنونو غمونه څنګه وکړي؟ دا به دغو غریبانانو ته څنګه ورشي؟ وایي دا خوږه خبره هم صدقه ده، دا یوه نرمه خبره هم صدقه ده. دا خلک اصلاً کې دا خلک سره اخلاق انسانیت نه لري، دا خلک اصلاً کې مسلمانان نه دي، دا صرف په خولې مسلمانان دي. مونږ او تاسو ولې رهبر نه لرو؟ زه دې ته حق حیران پاتې یم. زه خو دغو سوچونو او فکرونو نن سبا بیخي داسې وخوړلم، همدغه سوچ را سره چې د مسلمانانو رهبر ولې نشته؟ د حضرت ابوبکر صدیق غوندې انسان ولې مونږ کې نشته؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې انسان مونږ کې ولې نشته؟ د حضرت علی غوندې انسان مونږ کې ولې نشته؟ د حضرت عثمان په شانتې انسان ولې مونږ کې نشته؟ دغه شانتې هغې نه را کته خلک چې کوم وو، خالد بن ولید غوندې انسان ولې مونږ کې نشته؟ د سلطان صلاح الدین ایوبي غوندې انسان ولې مونږ کې نشته؟ چې د ټولو مسلمانانو یوه تمه وي ورته چې هغه پلانکی خو شته که نه؟ دا اوس خو چې دا څومره دا خو ټول پشي ګیدړان سپي خره دغه دي،
کدی خوا دي که هغې خوا دي دغو ته مونږ تمه ساتو. دا خو خپل وطنونه هم نشي جوړولی، دا به د نورو مسلمانانو غم وخوري، دا به د فلسطین، د پاکستان، د افغانستان غریبانانو غم وخوري. آخر چاته مو تمه ساتو؟ وایي څه د حالاتو لیونی کړم او څه تا لیونی، دا ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی، او په انسانانو باندې داسې څه بلا راغلی چې ماښام وده شي روغ رمټ او پاڅي سبا لیونی. د قافله به آخر څنګه تر منزله رسي؟ ملګري ټول اوتر دي او رهنما لیونی. هغه جنت پرېښی و ما به له دنیا وباسي، هغه جنت پرېښی و خو ما به له دنیا وباسي. لکه آدم غوندې زه هم یم د خپلې هوا لیونی. یو د یادونو سورنګار دی او بل دا میاشت د بادرو، خو دا ځل به روغ نشم که شم در پسې بیا لیونی. په تورو غرونو کې هیر شو رانه، قسم په خدای زړه مې دردېږي. زه درته قسم کوم څه آفت څه زوال روان دی. تاسې دې ته سوچ او فکر کوئ چې خدای پاک موږ نه راضي وي. ها یو کس سره مخکې ما په ګروپ کې زموږ د فیسبوک یو ګروپ دی هم اور معاشرې په نوم باندې اردو نوم مو ورکړی. یو کس سره ما بحث کولو نو دا کس ماته وویل چې انسانانو ته فالتو نه مه وایه، انسانانو کې فالتو خلک نشته. نو ورته ومې ویل چې په رب مې دې قسم وي چې انسانانو کې فالتو خلک نه وای نو دا دنیا به آباده وه. په خدای مې دې قسم وي چې په انسانانو کې فالتو خلک نه وای دا دنیا به ښکلې وه، آباده به وه. او په خدای مې دې قسم وي په انسانانو کې چې فالتو خلک نه وای په ورځ د محشر به سوال او جواب نه و. او په خدای مې دې قسم وي چې په انسانانو کې فالتو خلک نه وای الله پاک به جهنم نه جوړولو، ټول به جنتیان. او په خدای مې دې قسم وي چې انسانانو کې فالتو خلک نه وای، نه به جاهل و او نه به منافق و، نه به کافر و او نه به مسلمان و، هر سړی به ځان ته بادشاه و. فالتو خلکو نه ډکه دنیا، فالتو خلکو نه ډکه دنیا. او په دې فالتو خلکو کې که تاسو ډیټیل ته راځئ چې فالتو چاته وایي، فالتو هغه انسان ته وایي چې هغه کوم اوقات نه لري، سپک وي، عزت نه لري، د هر چا مخامخ یو بدنام وي او هر انسان ورپسې خبرې کوي. څوک په بله ژبه کې نوم ورکوي چې جاهل دی، څوک په بله ژبه کې نوم ورکوي چې کافر دی، څوک په بله ژبه کې نوم ورکوي چې منافق دی، او څوک په بله ژبه کې نوم ورکوي چې قاتل دی، او څوک په بله ژبه کې نوم ورکوي چې ظالم دی. خو د دې ټولو نامونه چې راټول کړي ته وایي چې فالتو انسان، فالتو دغسې انسان ته وایي. او چې کله دروند انسان وي د هغه ژبه خوږه وي، د هغه ژبه درنده وي، د هغه په خبرو کې اثرات وي او د هغه عزت وي، غیبي خدای پاک عزت ورکوي. په دې پوهېږئ او که نه؟ زمونږ خو د حکومتونو هم عزتونه نشته، دغو خلکو پسې هم هر سړی سپکه ورده وایي، او چې څوک ورته عزت ورکوي هغوی باندې سترګې داسې راپټې دي او هغه په فالتو خلکو کې حسابېږي، عادي فالتو خلک. ځکه چې دوی د انصاف حاکمان نه پیژني چې د انصاف حاکم چاته وایي، دوی دا نه پیژني چې د انصاف مالک چاته وایي، دوی دا نه پیژني چې انصاف څنګه کیږي، او دوی دا نه پیژني چې یو ظالم ته یو قاتل ته څنګه سزا ورکړلی شي. د جزا او سزا حاکمان چیرته دي؟ په کومو الفاظو کې راته تشریح کوئ چې د دې خلکو مونږ او تاسو په کار د عزت وکړو چې زمونږ حاکمان دي. حاکم خو یو الله دی او الله مونږ ته ویلی دی چې قانون جوړ کړئ، قانون ساز کړئ. قانون کوم قانون مونږ او تاسو جوړ کو؟ آخر کوم قانون مونږ جوړ کو؟ قانون کې خو جزا او سزا په کار ده چې اول دایره شي، دا ماده خو پکې اول دایره شي. ځکه چې فالتو خلک مونږ کې ډېر زیات دي چې نه په خبرو پوهېږي او نه د خبرو په انداز پوهېږي. پوهېږئ او که نه؟ او نه به په مجلسونو کې د عقل خبرې وکړي او په مجلسونو کې به جنگ او فساد جوړوي. دې ته وایي چې فالتو خلک.
کوم انسان کې چې عقل نه وي نو هغه به فساد جوړوي. کوم انسان کې چې سپکیوالی وي هغه نو جنگ او فساد جوړوي. فساد جوړوي په هر ځای کې، شیطانی کوي. نو هغې ته وایي چې فالتو انسان. نو دا دنیا ډکه ده فالتو خلکو نه. په مسلمانانو رهبر ته ضرورت لرو چې په حقیقت کې د انصاف مالک وي، چې یو کونج دنیا نه تر بل کونج دنیا پورې چې څومره مسلمانان دي چې تمه وي ورته چې په هغه دنیا سر کې یو مسلمان راوتلی چې نوم یې عبدالله دی. نوم یې عبدالله دی. راځئ چې ورشو خپل پیشکش ورته وکړو چې دغه رقم ته در به در یو، خاورې په سر یو، انصاف په ملاویږي، ځکه چې د انصاف حاکم دی. چا نه تمه وساته اوس دغو سپیو پشو ګیدړانو مګر مچانو نه چې دا اوس حاکمان دي. دغو ته خو زه فالتو خلکو نه وایم، فالتو دا صرف فالتو دي. رب تعالی دې مونږ او تاسو کې غیبي د انصاف حاکمان نازل کړي چې تمې ورته پیدا کړو. خپلو منځونو کې او خپلو عبادتونو کې مونږ دعاګانې وغواړو چې یا الله ډېر شکر داسې حاکم دې را باندې نازل کړی. څنګه چې پخوا وختونو کې به خلکو دعاګانې کولې، خپل مور او پلار سره سره به خپل حاکم یادولو چې یا الله ستا ډېر شکر داسې حاکم دې را نازل کړی چې د انصاف مالک دی. اوس څوک په منځ کې دعا کوي چې عمران خان دې ته خدای خیر ورکړي، اشرف غني ته خدای خیر ورکړي، بلکې په منځ کې الټه خیرې ورته کوي چې رب تعالی دې دا ظالمان تباه او برباد واچوي. دغو ظالمانو چې کله چوکۍ ګټله نو دغو ظالمانو ډېرې غټې غټې بربړې والې د اوښانو په شان دې بړ 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 نه وي دغه شان ته. او نن هغه ټولې خبرې دروغ، هغه ټولې خبرې دروغ. او اوس څرې وایي یوازې یوازې دې څوک ورسره ولاړ نه دي، یوازې یوازې. نو په یوازې یوازې راوتلي وو که نه، په یوازې یوازې دعوې نه کولې، پر یوازې سنگل خولې باندې دعوې نه کولې. دا سوال پیدا کېږي که نه، سوال پیدا کېږي. داسې ډېر سوالونه نور پیدا کېږي.